یو منټ ډېر اهم پیغام درته لرم. ډېرو ملګرو ماته دا تصویران راولېږل، نو په دې وجه زه مجبوره شوم چې تاسو ته په دې باندې یو منټ خبره وکړم او تاسو خبر کړم. دا سویمه ورځ د ده به د فیسبوک په دې پاڼه باندې ییني چې دا زمونږ څومره فرینډز دي، د هغوی هغه پکچر و، هغه روح بدل شوی دی، هغه څه په بل ډیزاین سره راځي. شاید چې تا خپل تصویر هم چینج کړی، خو نه هغې وروستو خبره ده. هغې نه مخکې زما یو دوه خبرې واوره او بیا د هغې نه پس که خپل پکچر بدلی خیر دی بدل، خو چې شاید ته خبر یې. اول درته زه دا وایم، د قرآن کریم یو آیت کریمه دی 13 سپاره کې الله تعالی وایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله تعالی وایي ما انسان په ښایسته شکل کې پیدا کړی دی. دا کومه چهره مې چې ورکړې ده دا ډېره زیاته ښایسته ده. بل ځای وایي فاحسن صورکم، ښایسته شکلونه مې تاسو ته درکړي، دا کوم صورتونه مې چې درکړي دا ښایسته دي. نن سبا چې د فیسبوک په دې پاڼه باندې ته ګوري چې هر چا په دغه ایپ باندې خپله چهره بدله کړې ده. د فیسبوک هغه ټوله پاڼه د بدلو شکلونو نه ډکه ده. دا په دې دلالت کوي چې د انسانانو ته د خپل شکلونه خوښ داسې په زوړ حالت نه دي، او دا د هغه غیارو یو چال دی. هغه غواړي چې مونږ د خپل ځان په شان جوړ کړي، مونږ د خپل ځان په شان جوړ کړي، او دا د هغوی پلان دی. د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی من تشبه بقوم فهو منه. چا چې د کوم قوم په شانته کې شکل اختیار کو نو هغه به د هغه قوم په شانته کې. اوس دا خبره واوره چې مونږ د دغه بېدینو خلکو په شانته کې شکلونه ځان له جوړو نو خامخا به زمونږ هغه قیامت کې راپاڅېدل د هغوی سره حدیث کې راځي. داسې پکار دا ده چې د هغوی په شان شکلونه جوړ نو کو. مونږ خو اول دا یو خبره مو ذهن کې اول مونږ ظلم وکړو هغه په چهره باندې چې کوم د نبي صلی الله علیه وسلم سنت مبارک هغه ګیره ده هغه مونږ خوښونه ګڼو، هغه په بلیډ باندې ووهو او د هغه چاف والا په خپو کې وغورځو. اول خو دا غلطي، د هغې نه پس اوس بیا غلطي ده چې څومره ملګرو دا سیز کړی هغوی ته زما دا پیغام ور ورسوئ. که څوک خبر دي که نه دي خبر نو هغوی خبر کړي چې دا ګناه ده، سخته ګناه ده، سخته ګناه ده. واپس دغه څیزونه ډیلیټ کړئ چې چا کړي هم دې ډیلیټ یې کړئ. زما دا پیغام د ټولو ملګرو ته ورسوئ.